السلام علیکم. د بجلی مسله تاسو ته پته ده چې ورځ ورځه پاکستان کې ډیره ګمبیره کیږي او د هغې مختلف وجوهات دي. خو زه درته یو سټډي کیس نن ویمه. د مشرف صاحب په دور کې د جرمني نه یو الکتریک انجینیر فرانک شمیډ یې راوغوښتو او هغه ته یې وویل چې یاره ته هغې د کراچي الکتریک سپلای کمپني چې ده په کراچۍ کې اوس ورته KSC وایي د هغې چیرمین یې کو او هغه له دا ټاسک ورکو چې ته وګوره چې دا بجلی کې غلا څنګه روکاو کو او دا ګټې ته څنګه واړو منافع بخش اداره ته څنګه جوړه کو. هغه 3 میاشتې ډېر زبردسته سروې وکړه، د ټولو ادارو ګراوند ته لاړو، کورونه، فیکټریانې، سرکاري ادارې چې وکتې نو هغه خپل ریپورټ جاری کو، هغې حکومت ته پیش کو. په هغې کې هغه دا وویل چې 50% غلا سرکاري محکمې کوي چې هغه بجلی ضایع کوي، مفت استعمالي غلا کوي. 40% غلا چې دا غټي انډسټریالیست چې دي پرایویټ په کراچۍ کې هغوی کوي او 10% غلا هغه کچي آبادي او واړه کورونو والا کوي. خو حکومت ته چې دا پریزنټ کو نو حکومت ورته وویل چې اول شروع د دې کورونو نه وکړه. نو هغه ورته وویل چې دا ډېر ظلم دی چې 90% خلک 90% ادارې او سرکاري ادارې او فیکټریانې ته پرېږدی او صرف 10% وړو کورونو پسې چې هغوی سره بنیادي سهولتونه نشته او بجلي ته هم کټ کې نو دا زیاتې دی. حکومت دا خبره ونه منله. په سبا هغه د خپل هوټل نه سامان پیک کو او واپس جرمني ته لاړو او هغه دا وویل چې کوم حکومت دومره ظالمي چې غټ مګرمچو باندې لاس ناچي او واړه کسان رانیسي نو دا ادارې نه ټیکېږي. دغه حل زمونږ دی. نن سبا کو ستاسو خیالي وابډې والا چاپی وي کونډه باندې او په غلا باندې او په دې دا ټوټل صرف 1500 ارب روپو بجلی لاین لاسز او داسې ده او IPPs چې دي هغه د کال 2000 ارب روپۍ 2000 ارب روپۍ کیپیسټي چارجز کې علي کوستانه بجلی ته علي او کونالي هغوی له به 2000 ارب روپۍ ورکې. نو دغه غټ مګرمچو سره مسله حل کا. دا 1500 ارب به ډېر اسانه مسله حل شي چې هغه 2000 ته بچاو کې د 1500 بتا باندې دومره فرق نه راځي. د دوی دغه په دوی باندې چک ساتل پکار دي، دوی لم بندوبست پکار دي. خو 2000 پرېږدي او په 1500 پسې نښلي نو دغه ستاسو منافقت دی. امید لرم تاسو به بجلی په مسله پوه شوي وي چې اصل مسله څه ده او ولې نه کوي ځکه چې د حکومتونو په دغې غټو اربونو کې ډېره لوی حصه ده. سوچ به وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.